دریم لمبر هغه سیز چې انسان پاغه باندې بل انسان ته سپک ګوري هغه منصب دی چې کله انسان له یو منصب راشي او په یو منصب باندې کینی د لاندې خلک ورته سپک ښکاري بیا هغه انسان چې په کلی وطن کې بچا پیژاندم نه هغه انسان چې په خبره کې برزه په کار باندې راتلم مال براتلی زما حجره لبراتلی زما بیٹک لبراتلی زما تعاون ته به ضرورت نن ورته منصب ملاو شو دا لاندې خلک عام خلک غړي زناور یې غړي سلا یو گاډه ور سره پروتوکول ورته ملاوږي مخ کې رستو خلک یو گاډ نیم ور سره گیټ ورته کولاو کړه گیټ ورته بند کړه منصبم یو نشي زدغ انسان تم د یو کس منصب ور یادو مچ هغه سره الله جل جلاله څو کړه دوه کسان دي دوه چې خدای پاک یعنی بادشاہت دنیا کې د بادشاہت نه لوی منصب دا نشتا تاسو لاړ شئ فرعون لا نعوذ بالله من ذلک هغه بادشاہي منصب خو له الله اسم ور کړه او پکار د چې د الله شکریا ادا کړي وي بلکې ځانتی څو وي الله په سورته طه کې څه وی چې فرعون خو بجاد د دې چې شکر یې وسته وي یو بادشاہي ورته ملاو شو مسلمان وي ایمان یې راوړی وي په موسی عليه السلام نه زما مخلوق ته سپکو کاته او څه ځانته وي انا ربکم الاعلى نعوذ بالله داوی وکړه چې زه رب یم خدا سے رب یم چې د ټول رب نه لوی رب یم صرف ربم نه اعلی د ټول نه اوچت رب نعوذ بالله فرعون وی چې زم منصب ور التم منصب د وجه نه دا نشه څه حال یې شو ننم د مصر په میوزیم کې او په عجایبګر کې مردار پروت دی الله فرمایي چې دا د قیامت ورځې پورې خلکو د پاره ما عبرت وګرځاوه چې په منصب باندې کوم خلک فخر کا او انسان ته سپک ګوري هغه انسان انجام داسي لگا د مصر په میوزیم او په عجایبګر کې چې دا مردار پروت دی منحوس شکل تر قیامت پورې الله جل جلاله د خلکو د پاره څو ګرځاو د عبرت نخا او نشانه یو ګرځول ختم یک صفحه هسته نه مټاو او بیا د ابراهیم علی السلام د زمانه نمرود هغه بادشاہ ادا سے بادشاہ چې په دنیا کې د خپل ګمان مطابق یو داسې آبادی یو داسې محل یې تیار کړو چې هغه ته به د جنت وي یعنی د به چې ما په دنیا کې ځان د پاره جنت جوړ کړای هر قسم په هغه کې نعمت موجود هر چیز موجود پکار د چې په الله فرمایي پکار د چې نمرود د منصب د وجنا د بادشاہت د وجنا د هدی د وجنا پکار د چې زما ابراهیم علی السلام ته کم نه وای کتلی ایمان یې پر وړای وای اور ته تابعدار شوی وای الله فرمایي نعوذ بالله من ذلک ځانته خدای مو وی او وی چې زما ځان د پر په دنیا کې جنت جوړ کړی دی چې د منصب د وجنه تکبر او بل انسان ته سپکو کا تاسو ته پته ده چې انجام یې سو تفاسیر لیکلي دي یو خو ماشه یې غنا زماشه خو چې روغ ماشه الله تعالی په ګډ ماشي باندې مردار ک په ګډ دا د خلکو ته سپک کتلی الله په یو کمزوري مخلوق باندې او څنګه مردار کدا سه ماشي تفاسیر لیکي چې ام پورا نه او په اعضاء باندې پورا نه په یو کټوا چې هغه ته ګډ ماشي ویل کیږي او دی پوزیټیو اور داخل ک پوزیټا او په دغه مزغو کې به چې هغه بنگاري आवाज ک خپل کسب ورته ولاړو کله به قرارې ده چې په دا سر باندې خپل غلام وال سم به وخر پاو او په دا سر بیا په قلار شو بیا به بنگاره شروع دغه وهلو باندې الله مردار ک په یو ماشي باندې چې ما او تا ورته سره څه مخلوق راته نخکاری ولی منصب د وجه نه انسانیت تسپک کتریو دا خبره هر سره یاد اوساتئ کستاسو د ذلت نه ما سوا په دنیا او په آخرت کې بل شی مقدر شو بیا راته وایي چې کلم انسانیت تسپک وکړ منصب مم ملاوږي انسان خدای پاک به درکې شکر وباسا خپل اصلیت مې راو مال بم راضي خپل اصلیت مې راو عبادت بم کړي خپل اصلیت مې راو او د خپل عبادتونه او د خلق باندې مخر څو بس الله جل جلاله څه کوي عبادت کوي دا غسر د صد دا غسر د معاملې ځان بهتر مګړه